اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خپل ټولو درنو کتونکو اوریدونکو ته د زړه د کومې نه سلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو موږ کوشش کولی چې مو لا ویډیو کوم خو چونکې سیګنل کمزوري وه چې هغه ناممکنه شول، بیا هم د خپل پیغام تاسو ته مو د ویډیو په ذریعې سره درسوو. ملګرو څنګه تاسو ته خپله معلومه ده چې مو علاقه هر قسم سهولتونو نه محرومه پاتې شوې دي. دا د نن خبر نه دی، دا د کلونو خبره ده. خو بالخصوص موږ په مشکلاتو کې هله اضافه زیاته وشوه چې کله د 2008 نه بعد یا 2009 نه بعد مو علاقې کې چې کوم اپریشن وشو په هغه کې د مو علاقې مو کلي مو کورونه دغه ړنګ کړلی شو. اپریشن سره صرف دا نه دی چې مو وایو چې مو کورونه ړنګ شولو، د کورونو سره سره خلکو سره مې کري خط تباه شولې، کورونو سره خلکو چې کوم په ژوند کې راټول کړي شیانو راټول کړي دولاتو هغه سره تباه شو، خلکو مال مویشو کې تباه شو، د خلکو کې عزتونه لوړلو، د خلکو کې جان و مال لوړلو. داسې خلک هم شته چې هغه په دغه اپریشنو کې او په دغو مشکل حالاتو کې له ډېرو پلارونو بچو کې شهیدان شولو، د ډېرو کورونو کې خلک زخمیان شولو. دا ټولې مرحلې وې سختې چې 2010 2009 2011 دې کې تېرې شولې. خو بیا هم چې کله هم موږ خپلو علاقو ته واپسي وشول نو حکومت مو ته ریهیبلیټیشن به شروع کېږي، په دې کې به تاسو سکولونه بدېږي، تاسو هسپتالونه به بدېږي، تاسو کورونه به جوړېږي او تاسو کورونو دپاره مو سروې درکوو. کوم خلک چې شهیدان شوي دي هغو دپاره مطلب مو خپله موضوع، کوم خلک پرژلي شوي هغو دپاره مو خپلې موضوع. په علاقې کې به انشاء هر یو هغه سهولت چې هغه مخکې نو اوس به رسي. هغه وخت اوس پرې ونغللو ملګرو، تاسو ته پته ده همیشه دپاره خپلو جایزو مطالبو دپاره یې وړې مطالبې مو احتجاج کوو، همیشه دپاره خپلو جایزو وړو مطالبو دپاره مو درنه کوو، همیشه دپاره خپلو جایزو مطالبو دپاره مو د سادې دفتر، د پړچینار دفتر، د پېښور اسلام آباد، یعنې هر یو دفتر مو ټکوو. او دا یوه ورځ نه دی، دا په هفته نه دی، دا سلسله د میاشتو نه دی، دا سلسله د کلونو نه روانه دی چې موږ څومره مطالبې دي جایزې هغه ته حکومت سنجیدګي سره په هغه باندې عمل نه کوي، سنجیدګي سره هغه د حل کونې کوشش نه کوي. دلته چې څومره هم ایډمنسټریشن دی، د ډي سي د لاندې چې څومره هم متحد خلک دي چې هغه ټول هم د کې ناکام دي. دغه وجه دا ده چې زموږ علاقې کې د ړنګ شویو کورونو سروې نه کمپلیټ کېږي. 3 کاله مخکې خلکو ته سروې شوي دي، چکونه یې ورکړي دي، هغه خلک څي هغو ته پیسې نه میلېږي. داسې خلک دي چې هغه شهیدان شوي دي، د هغو بچیو معاوضه هغو ته نه دی میلاو، د هغو پرژلو معاوضه نه دی میلاو. په خپل ټول علاقې کې مو د یو بل سره د خبرو کونې دپاره، د یو بل سره د رابطو ساتنې دپاره موبایل کار نه کوي، یو هم نیټورک کار نه کوي، پی ټي سی ایل کار نه کوي. په دغه موجوده دور کې چې موږ سره سراونډینګ څومره هم علاقې دي چې هلته مختلف موبایل نیټورک کار کوي، چې ته یوپن کار کوي، چې ته جیز مختلف، چې ته پی ټي سی ایل واحد مو بد قسمته خلک یو چې مو دلته د موبایل غوندې سهولت نه هم محرومه. مو 3G 4G نه غواړو، خو موږ دا رایو سره د مو خلک د یو بل سره د رابطو کونې اهل شي. کوم خلک چې بهر دی، کوم خلک چې خپل کورونه لرې دي، هغه د خپلو بچیو سره د خپلو والدینو سره خبرې وکړي. مو کال یو نیم کال مخکې درنه کړي په پېښور کې د روز هغو کې مو سره د پاټه څومره هم میمنیز و سینیټرز و هغو مو سره وعده کړې چې تاسو د څومره هم مطالبې دي، که هغه د کورونو سروې دی، که هغه د موبایل نیټورک دی، که هغه تاسو ته د نادره ضرورت دی، یعنې چې څومره هم د مو دا مطالبې دا جایز دي او دا به مو ډېر زر حل کړو. کلونه تېر شول خو مو مطالبې ماش هم هغه مطالبې دي. مو خپلو خلکو ته هم دا یو ریکویسټ دی چې یوه مطالبه هم یوه مسله هم په خپله نه حل کېږي. که خاموش نستی سره تاسو مطالبې یا مسالې حل کېږي نو بیا ښه خبره دی. لکه د څنګه نوس وي په کار مو اندازه کېنو، که چیرې بغیر د احتجاج نه، بغیر د تاګ نه، بغیر د جدوجهد نه مو مسالې حل کېدلی نو 2010 نه 2020 پورې دا ډېره غوټه وخت په کار چې دغه وخته پرې مو دا مسالې حل شوه، خو لا تر ننه ورځې پرې مو مسالې نه حل کېږي. د هغه غټه وجه دا دی چې خو موږ وخته وکړو چې کوم ټیم کې هم مو راپوځي او احتجاج یا مو در نه کوو نو په هغه ټیم کې مو افسران ورځه یا دور دپاره یا هفتې دپاره موږ ته هغه یو ګارد په شکل کې چې موږ سترګو ته یې ګارد راوچې هلې ځلې شروع کړي. خو چې کله بیا هم مو خاموش وو
حکومت مغه رقم به بیا خاموش. نو د خپل علاقې کې د موبایل نټورک بحال کونې دپاره د خپل علاقې ړنګ شوي کورونو سروې کمپلیټ کونې دپاره د خپل علاقې کې بېکوره شوي خلک چې د هغو کوم مشاهدون شوي دي یا کوم پروژې شوي د هغو معاوضې ورکونې دپاره خپلې ټولې علاقې ته د نادره سهولات ورستنې دپاره او دې سره سره زموږ سره کوم لوور کوونکي کوم بنګش کمیونټي دی چې د هغو هم کلونو نه یا 2007 نه د هغو چیکونه هم مثلا ریلیز کېږي موږ د هغو حق خبره به هم کوو انشاءالله موږ هغو ته هم اپیل کوو چې تاسو موږ سره هم دې شي کې ملاتړ وکړو. نو په دې سلسلې کې په 21 تاریخ باندې باروز پیر موږ پېښور پریس کلب مخې ته په 2 بجې یو پر امن احتجاج ریکارډ کوو موږ پریس کانفرنس کوو او هلته به موږ انشاءالله بیا مشوره کوو چې اسلام آباد دپاره که موږ تاک کولو اسلام آباد کې موږ چا مخې ته ناستای کولو یا اسلام آباد کې موږ چې د احتجاج ریکارډ کولو هغه دپاره به انشاءالله هلته مشوره کوو هلته به مو ناستای کوو و دې نه علاوه د دغه احتجاج کمې بیونې دپاره سبا مو انشاءالله کوهاټ ته روان په کوهاټ کې چې څومره هم یې کورم کمیونټي دی د کور مې څومره هم خلک دی هغو ته مو ټول ته اپیل دی ته سبا 4 بجې اورګزای چوک سر نزدې انشاءالله هوټل دی هلته مو یو اجلاس یو میټینګ راوختی دی تاسو ټول دې کې شرکت وکړو چې موږ خپلې علاقې دپاره وخت وکړو او وخت سره موږ خپلې علاقې ته ترقي راوړلی شو وخت سره موږ خپلې علاقې مسالې حل کولی شو وخت سره موږ خپلې علاقې افسران په دې مجبورولی شو چې هغه د مو مسالو حل کوونې دپاره سنجیدګي اختیار کړي نستي سره یا غفلت سره موږ خپلې علاقې ته هېڅ کله نه ترقي راوړلی شو او نه د ترقي سوچ ته کامیابي ورکولی شو. تاسو ټول ته مو بیا یو ځل اپیل دی چې تاسو یې دې احتجاج کامیابونې کې موږ سره بھرپور شرکت وکړو. ډېره مننه خوشحاله باد بریالي اوسو.